هغوی ته دا حوصله ورکوي چې تاسو په دنیا کې کلمه د توحید ویلې وه، د توحید په عقیده باندې تاسو ثابت قدمه پاتې شوي وئ، په توحید باندې تاسو خپل ژوند تیر کړو. نو چې کله تاسو په دنیا کې د الله تعالی د وحدانیت د توحید د عقیدې دومره خیال وساتئ، په هغې باندې ټول ژوند تیر کوي او ټول عمر په هغې باندې ثابت قدمه پاتې شئ، نو تاسو سره الله تعالی وعده کوي چې په آخرت کې او په قبر کې به هم تاسو په دې باندې ثابت قدمه ساتي. تاسو نه چې کله په قبر کې سوال کیږي، نکیر او منکر تپوس کوي د الله تعالی د ذات په باره کې، د دین اسلام په باره کې، د پیغمبر علیه السلام په باره کې، نو هغه وخت کې به هم تاسو الله تعالی مضبوط ساتي. هغه وخت کې به تاسو الله تعالی په سوالونو او جوابونو کې خطا کوي نه. دا الله تعالی وعده کړې ده. خو د هغې دپاره شرط دا دی چې کله یو مسلمان په توحید باندې خپل ژوند تیر کړي، د الله تعالی په وحدانیت باندې د مکمل عقیده وي، او په هغه حالت کې د باندې مرګ او وفات راشي، او په هغه حالت کې د الله تعالی دربار ته ورسي، نو بیا د الله تعالی دا وعده ده چې دا بنده د ټول عمر هغه د توحید په عقیدې باندې تیر کړو، او ټول عمر په زړه کې دا عقیده ساتلې وه چې د الله تعالی د ذات نه علاوه بل څوک معبود، د الله تعالی د ذات نه علاوه بل څوک خالق او مالک نشته. لہذا دلته کې به اوس مونږ د خیال ساتو، دلته کې به دې ګډوډېږي نه چې کله هغه فرشتې تپوس کوي د ده نه چې تا د کمې عقیدې په کومه عقیده باندې د خپل ژوند تیر کړی دی، نو دی به صحیح جواب ورکوي. تا د کم رب عبادت کو، نو دی به صحیح جواب ورکوي. پیغمبر علیه السلام په یو روایت کې فرمایي چې کله یو نیک بنده، یو مسلمان چې د هغه د الله تعالی په ذات باندې عقیده وي، د الله تعالی په توحید باندې د هغه عقیده وي، او په دې عقیده باندې هغه ټول عمر تیر کړی، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله فرشته راشي قبر کې او د ده نه تپوس کوي چې من ربک، ستا پروردګار څوک دی، رب دې څوک و، په دنیا کې د کم یو رب عبادت کو، نو دی به ورله جواب ورکي ربي الله الذي لا اله الا هو، زما رب خو هغه الله دی، هغه الله تعالی لا اله الا هو چې د هغه د ذات نه علاوه په ټول کائنات کې بل څوک معبود نشته، د هغه د ذات نه علاوه په ټول کائنات کې څوک خالق مالک او رازق نشته، هغه زما رب دی او ټول عمر ما د هغه عبادت کړی دی. بیا ترنه تپوس وکړي چې ما دین وکړه، په کم دین او په کم عقیده د ژوند تیر کړی دی، کم یو دین سره د تعلق دی، نو دی به ورله جواب ورکوي دینی الاسلام، چې زما دین هغه اسلام دی، هغه اسلام چې دنیا ته الله تعالی د ټولو انسانانو د هدایت دپاره رالیږلی او هغه زما دین دی، په هغه دین باندې ما خپل ژوند تیر کړی دی او په هغه دین باندې زه وفات شوی. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په قبر کې دکه مسلمان ته د پیغمبر علیه السلام شکل او صورت هغه ورته مخامخ شي چې د دې کس په باره کې ستا څه خیال دی، دا څوک دی، دا پیژنې. نو چې کله یو مسلمان د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې خپل ژوند تیر کړی، اگر چې په ټول عمر کې به د پیغمبر علیه السلام لیدلی نی، خو چې کله هغه فرشتې ورته د پیغمبر علیه السلام هغه صورت مخامخ کی، نو دی به ډایرکټ وپیژني چې آو دا خو پیژنم، دا خو آخري پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې دنیا ته الله تعالی د ټولو انسانانو د هدایت دپاره رالیږلو. هغه فرشتي چې کله دی په ټولو سوالاتو کې کامیاب شي، نو هغوی به د جنت فرشتو ته حکم وکړي، د جنت چې کومه مشره فرشته ده هغې ته به ووایي چې دې مسلمان له د جنت نه یو بستره راوړئ او په دې قبر کې ورته خوره کړئ، او د جنت د دروازو نه یو کړکۍ دته کولاو کوي چې د جنت هغه خوشبو او هواګانې په ده باندې لګي. دا د الله تعالی هغه وعده ده چې الله تعالی به په قبر کې دې مسلمان سره مدد کوي. چې کله فرشتې د ده نه تپوس کوي، دی به صحیح جواب ورکوي. دی چې کله په جواباتو او سوالاتو کې کامیاب شي، نو بیا به د جنت هغه خوشبویانې، د جنت هغه آثار په ده باندې شروع شي. او چې کله د محشر میدان ته راځي، نو دی به ډېر زیات خوشحالی. دا نیک عمل چې په دنیا کې د کم نیک اعمال کړو، دا به د یو خوبصورت نوجوان په شکل کې راشي، او د هغه په راتلو سره به په دې ټول قبر کې داسې خوشبو جوړه شي،
دی به ترنه تپوس وکړي چې مرحبا بک ته په خیر رالی من انت ته څوک یې ستا په راتلو سره خو په دې پوره ځای کې او په دې پوره قبر کې خوشبو جوړه شوه هغه به ورله جواب ورکوي چې انا عملک الصالح زه ستا هغه نیک عمل یم هغه نیک اعمال چې تا په دنیا کې د هغې په وجه په ځان باندې مشقت برداشت کړو نن هغې له الله تعالی دا صورت او دا شکل ورکړی دی او زه به تر هغه وخته پورې ستا ملګری یم چې ته مې جنت نه داخل کړی او د هغه نیک عمل نه دته یو سورلی جوړی شي په هغه سورلی باندې دی کینی او په هغه حالت کې دی د محشر میدان ته را رواني پیغمبر علیه السلام چې کله دا حالت بیان کو د هغې نه پس د یو کافر او د یو غیر مسلم د هغه د قبر او د آخرت احوال بیانوي پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دا خو د هغه مسلمان حالت دی چې کوم مسلمان ټول عمر د الله تعالی عبادت کړی دی د توحید په عقیده باندې ژوند تیر کړی دی دا د هغه حالت دی بل طرف ته یو داسې غیر مسلمه یو کافر چې هغه نه د الله د توحید نه خبر دی نه د پیغمبر علیه السلام د سنتو نه خبر دی چې کله هغه په قبر کې کېښودی شي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله دته فرشته راشي چې من ربک ستا رب او پروردګار څوک د کوم رب عبادت دی وکړو نو دی به ورله جواب ورکوي چې لا ادري ما ته خو پته نشته چې رب څوک دی ما خو چېرته په پوره عمر کې د رب تذکره نه ده کړې نه مې چېرته پوره عمر کې د الله نوم نه دی اغستی نه مې پوره عمر کې الله ته یو سجده کړې ده زه خو رب نه پیژنم پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دی په قبر کې هغه فرشتې له دا جواب ورکي نو هغه ورله یو داسې مضبوط ګزار ورکي چې دی او یا لاسه په ځمکه کې دننه لاړ شي او بیا یې هغه فرشته راوباسي بیا ترې نه تپوس کوي وایي ما دین وکړه دین دې سو په کم یو دین باندې تا خپل ژوند تیر کړی دی اوس دی خو په ټول عمر کې د دین نه ناخبره و نو دی به ورله جواب ورکړي چې لا ادري ما ته خو پته نشته دین څه ته ویل کېږي اسلام څه ته ویل کېږي د دې باره کې ما ته معلومات نشته لا ادري ما ته دې باره کې پته نشته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بیا به ولې هغه فرشته داسې ګزار ورکي چې دی به او یا لاسه په ځمکه کې دننه لاړ شي د هغې د زور د وجې نه او بیا به هغه فرشته راوباسي بیا به په قبر کې دته د پیغمبر علیه السلام صورت مخامخ کی چې دا صاحب د دې کس په باره کې ستا څه خیال دی دا پیژنې اوس دا کافر او دا غیر مسلم دی خو نه د پیغمبر علیه السلام د نوم نه واقف دی نه د پیغمبر علیه السلام د دین نه واقف دی دی به ورله جواب ورکړي چې لا ادري ما ته پته نشته زه دا یو کس نه پیژنم چې کله دی په دې ټولو سوالاتو کې ناکامه شي نو هغه فرشتې هغوی به د جهنم فرشتو ته درخواست وکړي چې د جهنم نه د اور او د سکروټو یو بستره راړه یو دته یې لاندې خوره کوي او بیا به ورته حکم وکړي چې د جهنم نه یو کړکۍ دته کولاو کوي چې د هغې هغه ګرموالی او هغه ګرمې ګرمې هواګانې په ده باندې لګي پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته بیا د دکه غیر مسلم او د کافر د حالت د محشر پرس چې کله دی راپاسي هغه حالت ورته بیانوي چې د کوم دا بد عملي کړي کوم ګناهونه یې کړي چې کله د قیامت ورځ شي دکه بد عملي د یو بدصورته نوجوان په شکل کې به راشي یو بدصورته شکل به او را به شي دته په قبر کې مخامخ ودرېږي دی به ترنه تپوس کوي چې من انت ته څوک یې ستا په راتلو سره خو په دې قبر کې تیاره نورم سیوا شوه ستا په راتلو سره خو په دې قبر کې بدبویي جوړه شوه هغه به ورله جواب ورکوي چې انا عملک السیء زه ستا هغه بد عمل هغه بد کردار چې په دنیا کې د خپلو خواهشاتو د خپلو شهواتو مطابق د ژوند تیرو نن مال الله هغه صورت را کړی د استاد عذاب د پاره راغلی او چې کله د محشر میدان ته دی روانیږي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه بدصورته نوجوان هغه به دله په دې سټ باندې زور وکړي دی به ځان ته لاندې ټیټ کړي او هغه به د ده د اوږو د پاسه کیني او په دې حالت کې به دی محشر ته را رواني او ټول خلک به ګوري چې دا یو کافر غیر مسلم را روان دی چې ټول عمر یې په خپله خوښه باندې تیر کړی دی نه چېرته د الله نوم اغسته دی نه د پیغمبر علیه السلام د سنتو نه خبر دی نو پیغمبر علیه السلام چې کله دا دواړه حالات بیان کړل بیا د خپلو ملګرو صحابه کرامو نه تپوس کوي چې زما ملګرو ستاسو کم یو حالت خوښ دی دا لومبنی حالت هم خوښ دی او که دا دویم حالت هم خوښ دی صحابه کرامو فرمایل چې یا رسول الله دا خو د هر یو مسلمان خواهش دی چې ما سره داسې معامله وشي لکه څنګه چې د لومبني مسلمان سره شوي وه او زه
د قبر د عذاب نه، د محشر د بېعزتۍ نه، د ټولو خلکو په مخ کې د ذلت او د رسوایۍ نه د هغې نه بچ شم. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ستاسو د لومبنۍ حالت خوښ دی نو بیا په توحید باندې ځان ثابت قدم وساتئ، په دین باندې بیا مضبوط پاتې شئ. قرآن کریم کې الله تعالی حکم کړی دی چې تاسو د الله تعالی د دین تابعداري وکئ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، او دا دین تر مرګه پورې ثابت قدمه په دې باندې پاتې شئ، تر مرګه پورې دا دین مضبوطیا سره ونیسئ. پیغمبر علیه السلام یو روایت کې فرمایي چې کله کله یو مسلمان دومره نیک اعمال وکړي چې د هغه نیکو اعمالو د وجې نه دی بالکل جنت ته نږدې شي او د جنت فیصله بالکل نږدې شي. په آخره کې د عمر په آخري حصہ کې شیطان دې دوکه کی دله په زړه کې وسوسه واچي په څه طریقه باندې دې د نیکو اعمالو نه بند کی او دې بدو اعمالو طرف ته متوجه شي، او په هغه بدو اعمالو کې شیطان دومره مخکې بوځي چې د جهنم فیصله وشي. بل طرف ته پیغمبر علیه السلام یو روایت کې فرمایي چې کله کله یو بدکاره، یو بد عمل او بد کردار انسان دومره بد عملی او بد کرداری وکړي چې دی بالکل جهنم ته نږدې شي او یو لیش فاصله پاتې شي. د هغې نه پس د الله تعالی رحم او مهرباني په ده باندې وشي، الله تعالی په خپل رحم سره دی د هغه لارې نه راواپس کي، نیکو اعمالو ته متوجه شي چې دی کوم وخت کې وفات کیږي نو هغه وخت کې د جنت فیصله شوي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل انما الاعمال بالخواتیم، د هر یو عمل دار و مدار هغه په خاتمه باندې دی. دا په دې باندې نه ده چې یو کس ټول عمر نیک اعمال کړي. الله تعالی فرمایي ولا تموتن، تر مرګه پورې دا دین مضبوطیا سره ونیسئ، ځکه د هر یو عمل دار و مدار هغه په خاتمه باندې دی. یو روایت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هر یو مسلمان به د قیامت پر ورځ د قبر نه په هغه حالت کې راپاسي چې په کوم حالت کې دی وفات شوی دی. لکه څنګه د شهداو په باره کې راځي په روایت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو داسې مجاهد، یو داسې شهید چې د جهاد په میدان کې هغه د دشمن په تیر باندې، د دشمن په اسلحه باندې لګېدلی دی او شهید شوی دی، او په دنیا کې په ده باندې کم زخم لګېدلی دی، دی چې کله د قبر نه راپاسي نو د هغه زخم نه به د وینه جاري وي، د هغې چې کوم رنګ دی هغه به د وینې په شان دي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي د هغې بوی به د مشک او د عنبرو په شان دي. ټول خلک به ګوري چې دا مجاهد او دا شهید را رواني، د زخمونو نه به وینې بهیږي، او ټول خلک به د هغې بوی محسوسوي چې د هغې به د مشک او د عنبرو بوی وي. او دا د دې خبرې دلیل دی چې دا هغه مسلمان دی چې د خپل ژوند د الله تعالی د دین نه زار کړو او قربان کړو، د خپل ژوند قرباني ورکړې او د الله تعالی د دشمن مقابلې ته میدان ته راوتی او هلته شهید شوی. پیغمبر علیه السلام د شهید د حالت بیانوي او دی به هم په هغه حالت کې الله تعالی جنت ته داخلي، او بیا به هلته کې دته د جنتیانو لباس ورکول کېږي او هلته کې بیا دله غسل ورکول کېږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي په کم وخت کې چې دا مسلمان چې کوم د الله تعالی په لاره کې شهید کېږي او د شهادت په وخت کې چې کله دی زخمی شي او دی هغه وخت کې د ده نه روح قبض کېږي، دته په هغه وخت کې دومره سکون او آرام ملاویږي چې کله دی آخرت ته منتقل شي او وفات شي لاړ شي، هلته کې دی صرف دا یو ارمان کوي چې کاش زه دنیا ته بیا لاړ شم او بیا شهید شم او بیا لاړ شم او بیا شهید شم. پیغمبر علیه السلام درې ځله دا جمله ارشاد وفرمایله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، دی بیا دا غواړي چې زه دنیا ته لاړ شم او بیا شهید شم. او د هغې وجه څه ده چې په هغه وخت کې دته کوم آرام ملاو شوی، په هغه وخت کې دته کومه مزه ملاو شوي، نو هغه مزه هغه به دته بیا په جنت کې هم نه ملاویږي، دا صرف په هغه وخت کې ملاوېده چې په کوم وخت کې دی د دنیا نه تو او دی شهید کېدو. پیغمبر علیه السلام یو روایت کې فرمایي چې کله جنتیان هغه جنت ته داخل شي نو یو جنتی به هم دا تمنا نه کوي چې کاش زه دنیا ته واپس لاړ شم، ځکه د جنت نعمتونه داسې دي، په جنت کې الله تعالی مسلمان له نعمتونه داسې تیار کړي دي چې د هغې نه بیا د واپسۍ زړه د چا نه کېږي. یو مسلمان به هم دا نه غواړي چې زه دې واپس د دلته نه دنیا ته لاړ شم، صرف یو شهید داسې دی چې هغه به دا تمنا کوي چې کاش زه واپس دنیا ته لاړ شم او بیا زه واپس شهید شم، ځکه د شهادت په وخت کې چې ما ته کومه مزه میلاو شوې وه هغه دلته کې نشته. نو پیغمبر علیه السلام
یو روایت کې وفرمایل چې هر یو مسلمان چې کله هغه د قبر نه راپاسي نو په داسې حالت کې به راپاسي چې په کوم حالت کې دی وفات شوی دی. نو هر یو مسلمان چې کله پیغمبر علیه السلام به صحابه کرامو ته حکم کو چې تاسو ته زه یو داسې نسخه خیم، یو داسې سیز درته خیم چې کله هغه تاسو ډیر ډیر یادوي ستاسو د دنیا امیدونه به لنډیږي، ستاسو د دنیا خواهشات به ختمیږي، ستاسو د دنیا شهوات به ختمیږي. پیغمبر علیه السلام فرمای اکثروا ذکر هاضم اللذات الموت. داسې یو سیز درته زه بیانوم چې هغه د انسان لذتونه ختمی، هغه د انسان شهوت ختمی، هغه د انسان خواهشونه ختمی. هغه څه دی؟ پیغمبر علیه السلام فرمای مرګ ډیر ډیر یادوي. چې د کم یو مسلمان خپل مرګ هر ټیم مخې ته د امیدونه لنډیږي، د خواهشات ختمیږي، چې څومره د نه د مرګ ایریږي او یو طرف ته کیږي، د دنیا امیدونه سیوا کیږي، خواهشات سیوا کیږي، لذتونه سیوا کیږي. پیغمبر علیه السلام خپل ملګرو ته صحابه کرامو ته ارشاد فرمایي چې دا مرګ یادول یو داسې نسخه ده، مرګ د هغې تذکره په ژبه باندې راوستل دا یو داسې نسخه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي هاضم اللذات، چې دا د انسان ټول لذتونه او شهوتونه او خواهشات هر څه ختمی. نو چې کله یو مسلمان هغه هر ټیم د خپل مرګ تصور د هغه په زړه کې، نو دی هر ټیم مرګ ته تیار وي، هر ټیم دی په داسې حالت کې که په دې حالت کې په ده باندې وفات راغی نو دی مرګ ته بالکل تیار دی. او چې کوم یو مسلمان د مرګ نه غافله شو، ناڅاپه په ده باندې ملک الموت مسلط شي او د ده د مرګ حالت راشي، دی مرګ ته تیار نه. په هغه وخت کې په ده باندې ګبراهټ راشي، دی ویریږي چې زه خو اوس په دې وخت کې مرګ ته تیار نه یم او زما د مرګ فیصله وشوه. هغه ګبراهټ د ده په مخ باندې پاتې شي، هغه پریشانی د ده په مخ باندې پاتې شي. او چې کله یو نیک بنده وي او ملک الموت راشي د روح اغستو دپاره، نو دی خو د مخکې نه مرګ ته تیار وي، دی خوشحاله شي. په دې وجه چې کوم نیک کسان تیر شوي دي د مرګ په وخت کې د هغوی په مخ باندې د خوشحالۍ آثار وي، د خندا آثار وي، ځکه په هغوی باندې د مرګ د راتلو په وجه څه پریشانی نه وي. او چې کوم یو مسلمان هغه ځان مرګ ته تیار کړی نی، نو په هغه وخت کې په ده باندې ګبراهټ راشي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې زما په بندګانو کې یو داسې ډله ده د اولیاء الله چې هغه زما دوستان دي، هغه زما ملګري دي، هغه هر ټیم ما طرف ته متوجي وي. ما هغه سره دوه وعدې کړي دي چې کله کم وخت کې دی ته ملک الموت د فرشته راشي د مرګ، هغه وخت کې به په دی باندې څه خوف نه وي. چې کله دی آخرت ته منتقل شي، آخرت کې به په دی باندې څه حزن او غم نه وي. الله تعالی فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه به په دی باندې څه یره وي په دنیا کې د مرګ په وخت کې چې کله دی وفات کیږي، چې د ده نه رستو څه پاتې کیږي هغې پسې به دی خفه ني، د ده زړه به مطمئن وي، ځکه ده به الله تعالی ته خپله غاړه بالکل صفا کړي، ده به د الله تعالی نه د خپلو ګناهونو معافي غوښتي. الله تعالی فرمایي لا خوف علیهم، په دی باندې به څه یره نه وي د مرګ په وخت کې چې زما نه به څه پاتې شي، ولا هم یحزنون، او نه به دی غمجنیږي په آخرت کې، ځکه آخرت ته دی منتقل کېدل او جنت ته داخلېدل، او جنت بیا یو داسې ځای دی چې هغې کې صرف او صرف خوشحالي ده، هلته غم نشته. جهنم یو داسې ځای دی چې هلته صرف او صرف غم دی، خوشحالي نشته. دنیا یو داسې ځای دی چې دلته په انسان باندې غم هم راځي، خوشحالي به هم راځي. که چېرته د هغه غم او خوشحالي د الله د رضا دپاره په ځان باندې برداشت کړه، دی به هغه ځای ته لړ شي چې هلته صرف خوشحالي د غم نشته. او که نه دی په هغې کې ګډوډ شو، د ده عقیده خرابه شوه، د مرګ نه پس به دی هغه ځای ته لاړ شي چې هلته صرف غمونه دي، هلته خوشحالي نشته. الله تعالی فرمایي یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، چې ما مسلمانانو سره دا وعده کړې ده چې زه به تاسو مضبوط ساتم په قبر کې او په آخرت کې، تاسو نه به خبره غلطیږي نه، د توحید د عقیده به تاسو نه ګډوډیږي نه. خو د هغې دپاره شرط دا دی چې په دنیا کې خو تاسو حفاظت وکړئ که نه، په دنیا کې تاسو په هغې باندې ثابت قدمه پاتې شئ، تاسو په دنیا کې محنت وکړئ. الله تعالی فرمایي چې زه به په قبر او په آخرت کې ستاسو خیال ساتم. او بل یو آیت کې الله تعالی فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، چې د دنیا دا ټول قانون الله تعالی داسې جوړ کړی دی چې د هر یو مسلمان او د هر یو انسان په دې کې امتحان دی. یو انسان په هر حالت کې الله تعالی پیدا کړی دی. یو غریب دی، داغه په غربت کې د الله د طرف نه امتحان دی چې دی چېرته د الله د نعمتونو ناشکري خو نه کوي. یو مالدار دی،
یو کس ته ډیر مال دولت میلاو شوی دی د په دې مال کې د الله امتحان دی الله تعالی فرمایي چې هر یو حالت ستاسو چې دی هغې کې ستاسو امتحان دی په یو کس باندې خوشحالي راله په دې خوشحالۍ کې د امتحان دی چې دی به څه کوي په یو کس باندې غم راغی تکلیف راغی مصیبت راغی په دې مصیبت کې اوس د امتحان دی چې دی به څه کوي پیغمبر علیه السلام یو روایت کې فرمایي یو مسلمان باندې خوشحالي راله د خوشحالۍ په وخت کې د الحمدلله ووي د الحمدلله په وجه هغه خوشحالي چې په دنیا کې دته ملاو شوې وه په آخرت کې به ورله د هغې په ډبله خوشحالي الله تعالی ورکي یو مسلمان باندې غم راغی د غم په وخت کې د انا لله و انا الیه راجعون ووي استغفر الله یووي د الله نه معافي وغوښته دته به په آخرت کې د دې غم او د دې تکلیف په بدله کې یو داسې خوشحالي ملاو شي چې دا غم به ترنه بلکل هیر شي داسې یو مسلمان چې هغه باندې ټول عمر غمونه او تکلیفونه راغلي دي ټول عمر په مصیبتونو کې تیر کړی دی چې کله دی وفات شي نو الله تعالی به فرشتو ته حکم وکړي چې دا زما یو بنده دی بوځئ او جنت طرف ته یو چکر ورله ورکوي جنت ته دننه کوی ما جنت طرف ته یو چکر ورله ورکوي هغه فرشتې به دی د لاسه نه ونیسي او بوبې جنت طرف ته به ورله یو چکر ورکي دی به د جنت هغه نعمتونه هغه ارسو وګوري چې واپس راشي نو الله تعالی به ترنه تپوس کوي چې ای زما بنده ووایه تا باندې په دنیا کې څه مصیبت او تکلیف راغلی د به ټول عمر په مصیبتونو او تکلیفونو کې تیر کړی د جنت په هغه یو چکر سره به د ده نه هر څه هیر شي دی به ورته وایي چې یا الله ما خو ټول عمر په آرام تیر کړی دی ما باندې خو نه څه مصیبت راغلی دی نه څه غم راغلی دی او نه څه تکلیف راغلی دی بل طرف ته یو داسې کس چې هغه ټول عمر په خواهشاتو او په لذتونو او په سهولیاتو کې تیر کړی او په ده باندې یو منټ دپاره هم څه غم او مصیبت نی راغلی د قیامت پر ورځ به الله تعالی فرشتو ته حکم وکړي چې دی بوځئ او جهنم طرف ته یو چکر ورله ورکوي چې کله هغه چکر ورله ورکړي هغه عذابونه هغه اور هغه انواع دی وویني او واپس راشي الله تعالی به ترنه تپوس کوي چې ووایه زما بنده تا باندې چېرته په عمر کې خوشحالي راغلې ده دنه به هغه ټولې خوشحالۍ ایرې شي ټول عمر به په خوشحالو کې تیر کړی هغه هر څه به ترنه ایر شي د جهنم په یو چکر سره دی به ورته وایي چې یا الله ما باندې خو په ټول عمر کې چېرته خوشحالي نه ده راغلې هغه هر څه به ترنه ایر شي نو الله تعالی فرمایي چې دا حالات چې په دنیا کې په تاسو دي دا همیشه دپاره نه دي دا لږ وخت دپاره دي که په چا باندې غم دی دا هم د لږ وخت دپاره دی که په چا باندې څه خوشحالي ده دا هم د لږ وخت دپاره دی لیبلوکم ایکم احسن عملا اصل امتحان هغه شروع دی او الله تعالی به ګوري چې هر یو کس په خوشحالۍ کې دی څه کوي او په غم کې دی څه کوي نو اصل مقصد د انسان د ژوند هغه دا دی چې یو کس نیک اعمالو کی الله تعالی فرمایي لیبلوکم ایکم احسن عملا زه به ګورم چې کم یو کس نیک اعمال کړي دي الله تعالی دا نه دی ویلي چې کم یو کس ډیر اعمال کړي دي ډیر اعمال هغه د الله تعالی په نسبت باندې قابل قبول نه دي هغه عمل چې د هغې الله تعالی حکم کړی دی او هغه عمل یو انسان د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې وکړو نو دا نیک عمل دی که یو کس ډیر اعمال کړي خو په هغې کې د الله حکم شامل نو د الله د رضا دپاره د نه کړي د پیغمبر علیه السلام طریقه په هغې کې شامله نه وه دې ته نیک عمل نه ویل کېږي نیک عمل هغه لږ عمل ته ویل کېږي چې د الله حکم ومنه د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې الله تعالی فرمایي چې ستاسو د دې ټول ژوند هغه خلاصه دا ده چې زه ستاسو امتحان اخلم په هر حالت کې لیبلوکم ایکم احسن عملا چې کم یو کس هغه ډیر بهترین او نیک عمل کوونکی دی وهو العزیز دا الله تعالی ضرور دی په خپلو بندګانو باندې هر قسمه سزا هم ورکولی شي او هر قسمه نعمتونه هم ورکولی شي الغفور دا الله تعالی بخونکی دی الله تعالی دې مونږه تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین